من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اما بعد، اللہ جل شانہ دا کلام دا سورہ بقرہ کم آیت چی مول وستو دا دیر جمعونا مونگا پدے موضوع باندی عرض کو چی دین اسلام دا کامل دین دے او دین اسلام دا پسمر مذاہب چی دی پٹول کی خکولی او خیست دین دے. او بیا زمونږ دا دین اسلام دا صرف د عبادتونو سره خاص نه دی بلکې دا پوره ضابطه حیات ته د زندګۍ د تیرېدو پوره ضابطه په دې قرآن کې الله تبارک وتعالی ذکر کړي. او بیا موږ دا عرض کړو چې په دین اسلام کې 15 اهم شعبې دي. نمبر 1 عقاید، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق. نو الحمدللہ د دې سلورو په باره کې مونږه تفصیلی عرض کړو او دا دو جمعې مونږه د اخلاق په باره کې عرض وکړو او د هغې اصل وجه دا ده چې مونږه د خپل دین اسلام ډېر زیات راتنګ کړی دی. دا غي اصل وجه دا ده چې یو خو مونږ د قرآن نه خبر یو، یو مونږ د دین اسلام د تعلیمات نه خبر یو، یو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت او د صحابه کرامو د سیرت مطالعه نه کړي. په دې وجه باندې زمونږ دا خیال دی چې یو سړی وي چې زه مسلمان یم جو دی به مونځ کوي، یو سړی وي چې زه مسلمان یم جو دی به روزي نیسي، او یو سړی وای چې زه مسلمان یم جو دی به حج کوي، د قرآن تلاوت به کوي، ذکر اذکار به کوي. حالانکه دا د دین اسلام یو شعبه ده چې یو سړی وای چې زه مسلمان یم نو د مسلمانۍ مطلب دا دی چې د عقیده به هم برابري، د عبادات به هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو مطابقي، د معاملات او معاشرت به هم د قرآن او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو مطابقي، او د اخلاق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاق په شان وی نو دغه مسلمانی ده. او هم د دغه په بنا الله تبارک وتعالى فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. په دین اسلام کې داخل شي پورا کامل په کامل، پورا په پورا، د سینې چې د دین یو شوبه راټینګه کو دا نوري پرېدا، عبادات لزور ورکو، معاملات، معاشرات، اخلاقیات دا پرېدا، دا سیمه کوي کامل په دین کې داخل شي. او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د قدمونو اتباع مکوئ. شیطان به پتاسو کوشش کوي چې کتاسو عباداتو کی کوشش شروع کوي جو په معاملات بدل عبادات خراب کی، کتاسو په دین اسلام کې عبادتونه خپل کوي جو په اخلاق بدل عبادت خراب کی. اخلاق کو شوبه بدل نه پاتې شي، د معاشرت شوبه بدل نه پاتې شي، جو به د عبادتونو به هم ځای شي. ځکه چې دا درې شوبې چې دي نو د دې تعلق د حقوق العباد سره دی، معاملت، معاشرت او اخلاقیات د دې تعلق د حقوق العباد سره دی. نو اصل اهتمام د دې دریو شوبو په کار دی. او موږ بار بار عرض کوو چې اخلاق د اصل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت مطالعه په کار ده. تیر جمعه موږ عرض کړو چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه چاته پوښتنه کو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق سو،
نو عائشہ رضی الله تعالی عنها وته فرمایل وی دا قرآن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق وکړه په دې قرآن کې د زندګۍ د تیرې دې ټولې طریقې ذکر دي کاغه معاشرت ته که معاملات دي که هر څه دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق بالکل دا قرآن اوس موږ د قرآن نه یو خبر موږ ته پته نشته موږ د احادیث نه یو خبر موږ ته پته نشته کني الله گواه دې سړی لږ غونډه کې مطالعه وکي او دا خپل د دین اسلام د صحابه کرامو هغه طریقې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه واقعات وګوري سړی وایي چې د خپل دین اسلام نظر شوي زار دومره ښکلی دین دی موږ ته پته نه لګي 13 جمعه موږ عرض کړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین اسلام دعوت ورکړو اهل مکه والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر ستړی کړو کم کم کار هغه نو کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تکلیف در رسولو د پاره او کم کم حرکت هغه نو کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام له د زهر ورکولو منسوبه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جادو کول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کلی نه ایستل کم کم کار هغه نو کړی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته معجزې پیش کړي مسلمانان نشو څومره معجزې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې لاسو کې کانو خبرې وکړي هغه مسلمان نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غزوه بدر کې هغه خپل طاقت خو د پرشتي ولې مسلمانان نشوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غزوه خندق کې د الله تبارک وتعالى غ مدد هغه ته خو د زمون سره د الله مدد ته اهل مکه مسلمانان نشوه دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپوږمۍ په اشاره و ټوټه کړ ټولي دنیا ولیدله دومره لوی معجزه خو مکه والا مسلمانان نشو خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق مظاهره وکړه نو قرآن کې الله فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا او سم مظاهره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه چې کله مکه فتح شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح او فاتح او چې کله یو مجاهد یو علاقه فتح کی داغه خوشحالی ته ګورا داغه هغه یعنی هغه بادرۍ ته ګورا او داغه د داخلي دو هغه هيئت او طریقې ته ګورا چې په کم شان او شوکت باندې هغه فتح کړی شوی علاقې ته داخليږي صحابه کرام فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه او کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه ته داخلي دو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک دي شخکت نیولو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زنا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سینې مبارک سره لګیدلی وا او دومره خکته شوی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سورلۍ سره لګیدو دومره په عاجزۍ سره داخل شو حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا حکم چې دا ستاسو دشمنان دي دوی ستاسو سره هر دشمنی کړي او د هر یو مسلمان سره هغه دشمنی کړي چې تاریخ سړی وګوري سړی وایي چې په هر یو واقعه مې اوښکې وبهولې مې جړلې دومره ظلم دې ظالمانو کړی خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه فتح کړه اجازه تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کته سو قتلې نو په حدود حرم کې قتل منع دی خو تا ته نه اجازه دی تو چې څه کیغه کوا کسو قتلې کسو وجنه کسو کرانی سي چې څور سره کې تا ته اجازه دی خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل شو عجیب اعلان وکړو چې کم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی دشمنو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ دله مسلمان شوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب اعلان کو عجیب سوک دا د دشمن د پاره په دې ژوندۍ کې په نه چا کړیو نه وسوک وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کو من دخل دار ابي سفیان فهو امن چې سوک د ابو سفیان کور ته داخل شو دی په امن شو دته بس نه وای دومره مقام یو کافر یو خپل دشمن لور کو په هغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من دخل دار ابي سفیان فهو امن چې دا ابو سفیان کور ته څوک داخل شو پناه واغستا هغه ته بس نه وای چا اسلحه وغورځول هغه ته بس نه وای څوک حرم ته لاړل هغه ته بس نه وای چا یعنی د زی پرېخو هغه ته بس نه وای ماشومان او زنانو ته بس نه وای چې کله ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق خلق لیدل نو جوک در جوک مسلمانان چول راغله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې ایمان راوړو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت کوم وګورو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت او اخلاق
دا غي نه کتابونه او احادیث ډک دي. یو واری نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناسو، صحابه کرام وسره ناسو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ناسو، نور صحابه کرام ناسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې مونږ د مسجد نبوي د دیدار د پاره یعنی دعاګانې کوو، زمونږ اوخ کې راوبهي کې خدای مونږ له د خپل حرمینو شریفینو دیدار را نصیب کړي. صحابه کرام ناست یو عربي راغی، دا عربیان چې براغله الله باندې سیان نو کله کله به دوی داسې ناشنا ناشنا حرکتونه کول. نو دلته صحابه کرام ناستی، دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناستی، او دا عربي راغی او په مسجد نبوي کې هغه تور دي میچاتي شروع کړی. او صحابه کرام عمر سے اوپر پاسې دو بل صحابي بل نبی علیہ السلام کې نه پقلار کې نه چې خپل کار وکړي. دغه کتا سو حمله کوي د پیشاب دی په بن کې د جسم ته په نقصان ورسي د په تکلیف ورسي وي خپ قلار کې نه. او صحابه کرام هم غوسه دي چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي او د یو عربي دا حرکت نبی علیہ السلام خاموش کینه چې کله هغه فارغ شو پیشاب یې وکړه چې دی خو د صحابه کرامو د شکلونو ته وګوره او قتل نو د ټولو په شکلونو باندې د غم او د غصې اظهار او ټولو د قتل دی پر پیدو چې خدای اوس برا سره څه کوي دا ماسي چلو کو ډیر یاره وسره ډیر پر پیدو شو ډیر فکرمندو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغوخته دی خورا چې صاحبہ چې کله راغې نو نبی هغه صحابي فرمایي زما مور او پلار دی په داسې ښایسته نصیحت کوونکي قرباني نه ما ته قهر شو نه ما ته غصه وکړه نه یې زه ووهلمه وی ما ته وی چې صاحبہ دا د الله کور دی دا جماعت دی په دې کې څوک خاوالي نه کوي داسې کار مه کوه. وی بیا ما ته ووایي چې څه له راغلی نو ما ورته وی چې د الله رسوله اے محمد صلی الله علیه وسلم وی ما ته چا ویلي چې دلته نبی محمد صلی الله علیه وسلم نه مال لازي او د غریبانو سره مرسته کوي نو وی زه راغلم چې مال به هم سره کړي. یعنی نه حدیث اورېدل راغلی نه د نبی علیہ السلام دیدار راغلی نه د دین په کار راغلی په خپل مقصد راغلی چې مال به سره کړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره ښایسته اخلاق مظاهره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول د خوراک د پاره باقاعده د خوراک بندوبست دغه کو د خوراک سامان ول ورکو او د تلو د پاره اغل سورلې ورکړه او ډیر په خیسته اخلاق وي دغه قدر او عزت کو او بیا داسې چلو کو چې اغلې د بيزو یو ریوړ ورکو دا ځان سره بوز او ز په مخديخه کاری څه کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره معاملې سو کړه چې کله د خپل علاقې ته لاړو نو خلکو دې تاسو کله کدا دومره سامان د کم دین راغیدا دي چې چلو کو نو هغه ټول قصه وته وکړه چې حرکت می داسي کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام را سره معاملې داسي وکړه نو د هغه قبيله 300 کسان هغه راوي سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې مسلمانان کړل. اوس که نبی علیہ الصلوۃ والسلام قار شوی وي غصه کړي وي صحابه کرام وهله ټکولې وي نو بیا په د اسلام راوړو معاملې نه و 300 کسانو دغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس اسلام راوړو ټول راوي سره دا خودم رخلی سړی دی دا خودم خیسته اخلاق والده او دا خودم خېګړه کون کې دی په د کې کمال دی کمال مسلمانان شول. زما عزتمنو نن مونږه اخلاق ته ګورو نن مونږه په خپل اخلاق باندې مونږه دانش ویلې چې زمونږه اخلاق خیسته دي زمونږ نه به کافر متاثر شي زمونږ نه به يهودي متاثر شي زمونږ نه به نصراني متاثر شي زمونږ نه خپل بچي او مور او پلارم نه متاثر کیږي. زمونږ څه اخلاق دي که غوسه راغلل جو د غوسې هم سره خپې نه که په قار راغلو جو په کنزلو کې هم کنزلي نه خوښېږي او که په وهلو ټکولو راغلو جو بیا پلاس کې که غرګي او که پیزار او که چپلو په هغې ویشتل کوو نو زمونږ هم مسلمانان یو او دا زمونږ اخلاق دي. ګوره چې اخلاق ښایسته یي که نه نو بیا هر سړي ته پته لګي چې د پلار سره به په کومه طریقه خبرې کې د مور سره به په کومه طریقه خبرې کې د مور سره به په کومه طریقه خبرې کې د بچی سره به په کومه طریقه خبرې کې د خپلې بیبي سره به په کومه طریقه خبرې کې د مرګري سره به په کومه طریقه ناسته کې معاشرت به په کومه طریقه کې دا ټول د اخلاق سره تعلق ساتي. نن زموږ اخلاق خراب دي بچي د پلار په قدر نه پوهېږي. نن زموږ اخلاق خراب دي بچي د مور او د خور او د رور او د مرګري په قدر نه پوهېږي. دا ولي موږ ته پته نشته چې اخلاق لا څه ته وایي
او موږ ته پته نشته چې اخلاق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کومه طریقه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاقو مظاهره کړي او صحابه کرام اخلاق سو. یو واقعه مې اوس وختي واوریدل ډېر عجیبه واقعه. فرمایي د قبیله بنو طی داغه سمال راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا مال غنیمتو په دغه مال کې سزنانه هم راغلی وي نور مال پکې هم وو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه د لیدو د پاره وراغی هغه نظر واچو چې سسدي پکې ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارکه بداوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مال غنیمت راغی نو محتاج باندې باغ تقسیم کو د صحابه کرام سره به خېګړه کول غریبانان فقیران عجزان دا وی به حصہ کوله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله باغ مال غنیمت باندې نظر واچو نو یو زنانه پکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدل او هغه زنانه دا سیوا چې داغه په سر باندې لپټه نه وا او صادر لپټای نه ونه د زنانه حیاتم بیا داسي چخکاری. نو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته فرمایل خپل صادر مبارک واغستو او وی فرمایل وی دا هغه زنانه لور کوي چې خپل سر پیپټ کې او په ځان راواچي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ورته کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خو په قیدیانو کې راغلی زنانه دا او استاد صادر دا خو نور دی دا خو خایس دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادر باغی پسی بس صحابه کرام ارمانونه کول چې ځان پوری معمولی غونته کې اصول او برکت په حاصلو او د الله رسول صلی الله علیه وسلم تو زنانه له دغه ورکه قیدی زنانه د هغه خپل صادر ورکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د الله رسول وی دا خو کافر ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی نه لور وی کده مسلمان وی او کده کافر وی لور وی او بچی کاغه د مسلمان او کده کافری وی دا صادر پی واچوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صادر صحابه کرام واغستو چې پاغه زنانه باندې هغه صادر ورواچو نو هغه زنانه خپل تعارف کو چې تاسو ما پیژنې چې څوک یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وی ما پیژنې چې څوک یم. نو هغه وته وی نو خو دې نه پیژنو وی زه د حاتم تای لور یم کم چې مونږ په واقعو په قصو کې بیانو چې دومره سخی سره نو وی زه د حاتم تای لور یم او وی زما سره می زما رورو نو هغه رور زما نو تختیدو شام ته او وی تاسو اونې ولم دلته راوستم زما رورو عدی ابن حاتم وی هغه زما نو تختیدو او زه تاسو راوستم دلته وی د حاتم تای لور یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرامو عرض وکړ الله رسول صلی الله علیه وسلم وی هغه زنانه خدا سی وی چې د حاتم تای لور یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ری ولای چې کله راوستل خپل تعارف یو کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته فرمایل وی دا ما پرې خو دلته آزاد ده او دو صحابه کرام ور سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای کړل او ورته وی فرمایل وی دا په حیا او په عزت کې خپل کور ته ورسوي. نو وی شام ډیر لري علاقه وا نو سو ورځې دا غوي د ورځې او د شپې سفر خوش کلاری وی سوي نو دا دو صحابه کرام د دې زنانو سره شوا او د دې زنانه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادرو او ودا خپل کور ته ورسول شام ته چې کله خپل رور ته حواله کړه عدی ابن حاتم ته نو هغه ته تاسو کو چې تاسو څنګه راغلی او د کم ځین راغلی او څنګه د مسلمانانو د لاس نه تو آزاد شوي تو خلاړي وینځ شوي مال غنیمت شوي نو ودا تو څنګه راغلی. نو قصه وته وکړه چې دغه شان محمد صلی الله علیه وسلم هغه زما سره دو صحابه کرام یو ځای کړل او زه خپل کور ته راوستم. نو دارور یو عجیبه خبره کوي د رور یو توی وی خطو د پردو سړو سره راغلی او وی پدې کې خو ورځم راغلی پدې کې خو شپم راغلی پدې کې خو خوش کلاریم راغلی پدې کې خو ځنګلیم راغلی گاڑی ماری اجازه نه خونه وی دومره سفر تا د پردو سړو سره کو وی ستا عزت خو بدوی تار کړي. نو هغه خور دې رور ته ډیره عجیبه خبره وکړه دا ګوره دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو اخلاق دي. هغه خور دې خپل رور ته وی رورا وی ما ته دومره حیا دومره عزت دومره پرده په خپل کور کې نه د ملاو شوي کومه پرده چې مال دې صحابه کرامو را کړه او په کم عزت او په حیا چې دوی دلته راورسولم نو داسې پرده ما ته په خپل کور کې هم نه ملاو شوي دا داسې خلق دي هغه دومره قدردان خلق دي
وی دومره خلق دی نو وی د هغه ځای نه دا دواړه را روان شول او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس باندې ایمان راوړو مسلمانان شول. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق دی. صحابه کرامو په اخلاق باندې خلق مسلمانان کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخلاق باندې د زمانه کافران مشرکان مسلمانان کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخلاق باندې دین اسلام خور کړي. نن زمونږ اخلاق داسې دي چې خلک وایي چې مسلمان وي خو چې د مسلمان دا کار را پکې نه وي. نن زمونږ داسې مسلمانی دا زما عزتمندو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو اخلاق خپلول پکار دي او د ځان نه شروع کول پکار دي. شروع د اوسه پورې زمونږ اخلاق چې هر څنګه وغیر کوي د دې نه بعد په ښایستو اخلاق باندې هغه مقام میلاویږي چې کم مقام ټوله شپه په عبادت نه میلاویږي او کم مقام ټوله ورځ په عبادت نه میلاویږي هغه په ښایستو اخلاق میلاویږي. الله دې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق مونږ ته را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.